صحت، تعلیم، صفا اوبه او پاخه سړکونه د وطن د هر وګړي حق دی، خو ولې د بده مرغه د تحصیل مندڼ لرې پرته سیمه امازی تر دې دمه د پخو سړکونو د سهولت نه محرومه ده. د قدرتي ښکلا نه ډکې د دې سیمې 80% سړکونه کچه پراته دي چې پرې د باران نه پس د تلو شان نه وي. په دوه یونین کونسله مشتمله د دې علاقې ته تلونکي سړک د خانانو ډیرۍ نه تر نګرۍ پورې د کندراتو منظر پیش کوي چې له وجې د علاقې 40,000 آبادۍ ته یو شمېر ستونزې راپېښې دي. د علاقې خلک وایي چې MPA سردار حسین بابک دا سړک په کال 2015 کې 4 کیلومتره منظور کړی چې ټیکهدار پکې کټایي او کودایي هم کړی، خو ولې صوبایي حکومت دې روډ ته پند نه ورکوي چې له وجې دا منصوبه د ځنډ ښکار شوې. ځایي خلک د حکومت نه غوښتنه کوي چې زر تر زره دې روډ ته پند جاري کړي چې زموږ په ستونزو کې کمی راشي او موږ هم د ترقۍ په لار روان شو. استاد تاسو د نګرۍ نه ګاډي چلوي سواړی ته پلین کوچ بیا دا غاړې راځي دې ځای ته دا پیدا کی کو نقصان کی ځکه چې نګرۍ روډ خو انتهایی خراب دی د خانانو ډېری یاره جی دا خو مونږ د تاوان کې ځکه چې دا روډ به انتهایی خراب دی او که مونږ 2000 روپۍ راړو مونږ ته فایده نه کوي. بیا مونږ تقسیم کو څه پکې د ګاډي مالک واخلي ډریور واخلي کلنډر واخلي دا زموږ تاوان دی. روډ ډېر خراب دی. څه مطالبه کوي د حکومت؟ بس مطالبه زموږ دا دی یاره جي چې مونږ ته دا روډ صحیح کړي. روډ ډېر زیات خراب دی او باران کې وشي نو بیا خو به د سراډو ګاډي تللی نه شي. هرن کې نن سبا په لږ غونډه کې کار سره ریپیر هم پکې شوی دی او بهرحال لکه روډ ډېر زیات خراب دی. خانانو ډېری نه د نګرۍ پورې چې دا کوم روډ دی دا ټینډر شوی دی، کله ټینډر شوی دی او د دې د وجې د امازو خلکو ته څه ستونزې راپېښې دي په دې راته لږ رڼا واچوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. عمران بھائی ډیره شکریا دی ادا کوم چې تاسو راغلی یې د زموږ د امازي د مسلو په باره کې زموږ نه تپوس کوئ، زموږ غږ او زموږ اواز حکام بالا ته رسوئ. عمران بھائی زه به دا خبره وکړم چې د نګرۍ امازي چې کوم روډ دی دا په 2015 کې ټینډر شوی دی، تر اوسه پورې په دې باندې ټیکهدار کار نه دی کړی. لږ معمولي کارونه پکې وو کې مونږ ډي سي صاحب له مونږ لړو هغې بیا مونږ ډي او صاحب له ولیږلو هغې CNW نه د 2 هفتو دپاره چې کوم دی نو هغې یو درخواست دغه کو او اکسچینج صاحب نه هغې د هغې نوټس دغه کو کال یې کو ایکسپلینیشن یې ترنه کال کو. هغې چې کله معلومات وکړو هغې ورته وویل چې بهي په دې کې د صوبایي حکومت له طرفه پیسې نشته، چې کله صوبایي حکومت پیسې مونږ له راکړي نو بیا به مونږ په دې باندې کار شروع کړو چې دا کم میټیریل دي د کم نه عوامو ته ډېر زیات تکلیف دی، قسمه قسم بیماری د هغې نه خورېږي په هغې باندې دا به بیا مونږ درې کوو. د تکلیف خبره تاسو وکړه نو د لارې چې کومې وي دا وي د کام سترګې. زمونږ د دې لارو یوازې د نګرۍ نه زمونږ د ټولې علاقې لارې چې دي دا انتهایي زیاتې خرابې دي، بارانونو ورسره کفرونه کړي دي. مریضان که مونږ دغه شي راپېښ شي او هغه مونږ په ګاډي کې وړو نو انتهایي زیات په تکلیف سره اکثر پکې داسې خبره راشي چې اکثر هلته کې اپریشن وشي د هغه ځای نه مونږ مریض راوالو په لاره باندې ټانکې وشلېږي دوباره یا مونږ واپس یې هلته کې هسپتال ته وسو هلته کې دغه کو یا د هغې د معمولي اپریشن په وجه باندې مونږ هلته کې 3 5 شپې په دې وجه باندې کوو چې لارې زمونږ خرابې دي، مریضان هلته کېږي. دغه شان زمونږ چې دلته کې په پیاز زمونږ سره کېږي، زمونږ سره مالټه کېږي، لیمن ګراس زمونږ سره کېږي، هغه د دې روډ په وجه باندې مونږ بر وخت منډیو ته رسولی نه شو. په هغې په وجه باندې زمینداران عمران بھائی د ټول نه اول خو زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو په دې خراب زمونږ په دې دغه روډ باندې راغلی، خراب روډ باندې او تاسو ته په خپله دا پته ولګېده چې دا روډ چې دی نو مطلب دا ډېر زیات خراب دی. که یو سړی د خانانو ډېر تر نګرۍ پورې راځي نو د هغه چې دی نو مطلب دا دی چې ټول زری شوي او ته به وایي چې د ټوله ورځ چې دی نو مطلب دا دی چې کارونه کړلي او ګوډې کړلې بیا د پاسېدو نه وي. په هر حال زه دا خبره کوم چې زمونږ صوبایي ممبر سردار بابک صاحب د دې روډ منظوري کړله د 4 کیلومترو باقاعده چې دی نو مطلب دا دی چې د دې ټنډر هم شوی او اوس هم د هغه د طرف نه په دې باندې پوره زور هغه اچول دی چې یاره دا روډ وشي. په هر حال دا د هغه لپاره چې دی نو یو ستونزه ده. نو موږ هم د بابک صاحب سره بار دا رابطې کړلي او انشاءالله چې بیا به ورسره هم میلاویږو او په دې روډ به ورسره خبره کوو چې زمونږ دا روډ وشي نو د دې علاقې لپاره دا یو ډېره د فایدې او دغه یو خبره ده چې لکه زمونږ په علاقه کې های سیکنډري سکول د الله رحم نه شته، په دې کې اسپتال شته، په دې کې چې دا نو مطلب دا چې د جینکو سکولونه های سکولونه شته او د دې روډ په وجه دې ته څوک چې دی نو مطلب دا دی چې غاړه نه ږدي.
که یو استاد راشي هغه دلته میاشت تېره کړي بیا چې دی نو کوشش کوي چې یاره ما د دې ځای نه چې دی نو خپل ټرانسفر وکړي او زه بیا بل داسې علاقې ته تللی که اوس چغرزو ته د چغرزو روډونه چې دی نو ټیک ټیک د توتالی ته د توتالی روډونه هم صحیح دي زمونږ د نګری حالات د روډ د وجې ډېر زیات خراب